روژه کې وینه ورکول د وینې ورکولو سره روژه ماتیږي یا نه ماتیږي او مکروه کیږي که نه مکروه کیږي. نو په روژه کې وینه ورکول چاله په ضرورت باندې یا بې ضرورت ایستل، بې ضرورت ایستل خو ښه خبره نه ده، خو چې چا په ضرورت باندې ډراپ وینه ورکړه په روژه کې د ورځې، نو روژه پې نه ماتیږي او نه پې مکروه کیږي. آپ کے مسائل اور ان کا حل کې داسې جواب دی. دویمه مسله مونږ ته داسې راځي، هر یو کس تپوس کوي یاره مولي صاحب په میسواک باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي او په ټوت پیسټ باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. نو په میسواک باندې روژه بلا کراهت نه ماتیږي، نه پکې کراهت شته او نه پې روژه ماتیږي په میسواک باندې، اگر چې هغه ډکي مکې خوله کې پاتې شي یا به توکي. ټوت پیسټ په روژه کې د ورځې کول کله چې د دې نه ذرات کته تیر نشي، حلق ته لاړ نشي مرۍ ته، نو روژه ورسره ماتیږي نه، لیکن مکروه دی. او کو ذرات تېنه کته لاړه، خوند تېنه کته لاړ، بیا به روژه ماتي، روژې قضا به راوړي. نو پکار دی چې ټوت پیسټ نه په روژه کې د ورځې پرهیز وکړی شي، نور روژه پې ماتیږي نه چې ذرات تیر نشي. دویمه مسله، دریمه مسله، په روژه کې د ورځې د خپل ماشوم یا د پردي ماشوم نه کوږ اخیستل یعنې ښکلول روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. خپل ماشوم ښکلول، د ماشوم سره مینه کول یا د پردي ماشوم سره مینه کول او هغه ښکلول، د هغې نه بوسه اخیستل روژه ماتیږي که نه ماتیږي، یا مکروه کیږي که نه مکروه کیږي. نو ماشوم په روژه کې د ورځې ښکلول نه ورسره روژه ماتیږي او نه ورسره مکروه کیږي. څلورمه مسله، چې په روژه کې یو سړی ځان له کار کوي یا سیچل کوي روان دی او دی یو زهریله څیز وچیچو، لکه مار وچیچو، لړم وچیچو، بل څه شي وچیچو، نو په دغې څیز د چیچلو سره روژه ماتیږي که نه ماتیږي. نو په روژه کې زهریله څیز چیچلو سره، چې مار وچیچلې یا لړم وچیچلې، نو د دغې د چیچلو سره روژه نه ماتیږي او نه ورسره مکروه کیږي، دا څه شي چې دی وچیچي. پنځمه مسله، په روژه کې د ورځې په یو سړي باندې د میرګو غوټه راتلل، آیا د میرګو د دې غوټې سره د سړي روژه ماتیږي که نه ماتیږي؟ اگر چې بیهوشي پکې راځي، نو په روژه کې د ورځې په چا باندې میرګي راتلل د روژې په حالات کې روژه نه ماتیږي او نه ورسره مکروه کیږي، اگر چې بیهوشي پرې راغلې ده.